امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه خپل نوم نعمان دی. د نعمان معنا د خوشبودار ګل، او د امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه د پلار نوم ثابت دی. دا ثابت شو د ډېر لوی صحابه کرامو سره نسبت او تعلق پاتې شو. د چې کوم والد صاحب او د ثابت صاحب، دا ثابت صاحب حضرت علی رضی الله تعالی عنہ له بوتلو او دته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دعا کړې وه، نو دا دعا اثرات او دا دعا برکات دا د امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه باندې راتو، او د دې په نسب باندې او د دې باره کې نور تفصیل دا ابن فضل الله عمری رحمت الله علیه په مسالک الابصار کې لیکلی دی. اوس امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه ته ابو حنیفه ولې وایي؟ د خپل نوم خو نعمان دی، نو اصل کې د عراقی په ژبه کې، د عراق په ژبه کې د ابو حنیفه یعنی حنیفه دا دوات ته ویل کېږي. نو امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه به ځان سره هر ټیم دوات او قلم ګرځولو دپاره د حدیث لیکلو او د فقه لیکلو، نو دته به بیا ابو حنیفه وي یعنی دوات وایي.